السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله وئ. د جون په موضوع کې به عزتمندو نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. ثوابه کې روزانه قتلونه کیږي، روزانه د قتل خبره مخې ته راځي. عزتمندو نن پکې یو بل ښایسته ښکلی ځوان چا ظالمانو ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی چې د ظلم انتخا یې ورسره کړې ده. ډېر په بد حال یې قتل کړی دی. اخر ولې قتل کړو او دا قاتل څوک و؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دی. د تپوس هیڅوک نشته دی. د هر ظالم د هر جابر خپله خوښه ده چې څه یې وکړل. د تپوس مکمل څوک نشته. د انسان وینه توی کول ولا خوند ورکوي، د بل زړه ماتول ولا خوند ورکوي. او زموږ پولیس محکمه هم د غفلت په خوب کې وده ده. د خپل قوم د خپل عوام د خدمت مادت مکمل ختمه شوې ده. عزتمندو نن په ثوابه کې بیا یو د بل ځوان وینه ډیره بې دردۍ سره قتل شوه. د خپل کور مخې ته ولاړو یو څو زناور په موټر سایکل باندې رالل چې مخونه یې پټو چې څنګه یې د ځوان سیکلو نو سمدستې پې فایرنګ وکړو او د په تښتېدو کې بریا شول. پولیس والا راغلي دي، ځای په ځای ناقبندي لګولې ده، خو دا قاتلان ظالمان پته نشته چې په کم طرف تللي دي. دوا کوي چې دا قاتلان گرفتار شي او زموږ حکومت ته دا درخواست چې د قاتلانو ظالمانو سنګینه سزا ورکړل شي چې انده د پاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي، ځکه چې ثوابه کې روزانه داسې قتلونو مخې ته راځي. دوستانو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل مدر سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساټلی نشان ووایئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.